امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په کوواټ کې یو زوی نشهیي و چې هغه راپاڅېدلی دی. عزتمنو خپله پلار یې وژلی دی، خپله ښځه یې وژلې او خپلې 8 کلنې لور یې هم بېدردۍ سره قتل کړې. راځئ مینهواله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته مکمل تفصیلات در ورسېږي. دې تفصیلاتو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو اوس تاسو دغه شانتې ظلمونه روان دي او کېږي چې نن څنګه په کوواټ کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې یو نشهیي زوی راپاڅېدلی دی، خپل پلار هم بېدردۍ سره قتل کړی دی او خپله ښځه یې هم ایښتې ده د نشې په حالت کې او خپله د 8 کالو خوږه لور خو یې بېدردۍ سره قتل کړې ده. چې عزتمنو دغه ظالم پلار به یې تښتېدلی دی او د کلو خلکو پولیسو ته اطلاع ورکړي چې پولیس راغلي دي. عزتمنو دغه نشهیي تښتېدلی او په کور کې نه او د هغې نه بعد عزتمنو دغه مړي پوسټ مارټم ته اسپتال ته لیږلي شوي دي او اوسه پورې په پوسټ مارټم کې دي، لا کور ته یې لا نه دي راوړي. مینهواله زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې خپلو نشهیانو ورونه وي یا زامن وي، هغوی سره هېڅکله داسې ترخه خبره مه کوئ، ډېره په نرمۍ باندې کوئ. خدای مه کړه الله مه کړه داسې ترخه خبره مو سره وکړه نو بیا هم دغه شانتې حالات مخې ته راځي. د هغوی دماغ کې څه نه وي، یعنې په کپاره یې خالي وي، دماغ یو شی هم پکې نه وي او ښه خبره پرې هم بدې لګي او بد پرې خواص یې پرې هم بدې لګي. اول کور کې نشهیان ساتئ مه، چېرته ورته زه بس بهر ګرځه یا یې چېرته کې اسپتال کې داخل کړئ. مینهوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.